رستو بیا محرم کې یعنی دا د حسین رضی الله عنه د کربلا د شهادت صحیح معنو کې د روافض په غلطو معنو کې نه په صحیح معنو کې د محرم وګوره بیا په لسم محرم باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته عمل دا دروځي نه هم محرم او لسم محرم یا لسم محرم یو لسم محرم انده دروځي زموږ الله دې معفو کړي په لسم محرم باندې د خیراتونو مسله ده په لسم محرم باندې د شربتونو مسله ده او په لسم محرم باندې د کیرونو مسله ده یعنی د الله پیغمبر سره دي ک آینده کال ز ژوند دیو ما دی يهودو نه تاسو کړو نه يهودو ورته ویلي په لسم محرم باندې به يهودو روزه نیولا تاسو روزه ولې نیسئ وي په دې ورځ باندې الله فرعون هلاک کړو موسی عليه السلام له الله نجات ورکړو مونږ بطور د شکریا مونږ په دې لسم محرم باندې روزه نیسو نو نبی له سلام مسلمانانو ته ویلي مطلب لکه څه آینده سال ز ژوند دیو ما تاسو چې مطلب لکه روزه نیسئ تاسو په لسم محرم باندې روزه نیسئ ولې موسی عليه السلام سره زیات تعلق زماني او وسره چې د يهودو سره مشابهت را نشي یا نه هم یا یو لسم محرم باندې روزه نیسئ او په لسم محرم باندې روزه نیول نو د الله پیغمبر د څه تلقین کړی دی د محرم د لسم محرم د روزه د روافض عادت دی چې هغه په یو لسم محرم باندې باقي کیرونه تقسیمي ایب شربتونه تقسیمي نو د چا په خوا باندې وزو د محمد رسول الله په خوا باندې وزو د روافض په خوا باندې وزو په خپل وایي نو په لسم محرم باندې خیرات کول یعنی دا سړي خړل او کول دا ګونه ادم مکی سے پرو یو فتوا می کتن هغه نه چاته پوسو په لسم محرم باندې دا خوراکونه کول او ورکول او تقسیمول هغه ګونه حرام دي کولیم حرام دي ورکولیم حرام دي په لسم محرم خدای الله پیغمبر د روزي تلقین کړی دي موږ د روافض په سنت او د روافض په لار باندې روان یو به لسم محرم خدای روزي ورځ ده دا خیراتي ورځ نه ده دا کیلو ورځ د شربتونو ورځ نه ده نو دغه نه بزان ساتو دا ګوره د اغیسلی هغه یو لا روزوی بیا د تلو نو ته وادو نو هغه واده کې الکانو چې لګي دا ټول ناس یو ټول د سیری چولې او دا د نکریزو رسم دي ناغه ماشوم په پلا دوی بابا دی هم زموږ په شان دی واده کوي نا پلا دوی دی زموږ په شان دی نه کی دا د دوانو رسم دي د نکریزو مو مسلمانان د دې دوانو رسم نو دا شان زموږ تاسو د علمي د وجه موږ تاسو د الله د پیغمبر ارشادات امر مستدي دي د الله د پیغمبر تعلیمات امر مستدي دي او څنګه دي د غیر تعلیمات او د غیر رسم او رواج باندې موږ تاسو روان دي موږ سره الحمدلله دین کامل دی موږ سره دین اکمل دی هغه خلک چې نو سره کامل دین شته نه کامل مذهب شته هغه خلک مطلب د خلک رسم او رواج یعنی څه کوي یعنی دا شروعي ما جدا خبره ده موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو موږ تاسو شریعت ته ګورو موږ تاسو د الله رسول تابعداري ته ګورو لکه د عمر رضی الله عنه واقعاتو کې چونکه په دې محرم کې شي شوی دی صرف د نبی اسلام د تابعداري په حواله سره علي یو طرف ته عمر رضی الله عنه خواهش دی بل طرف ته د الله د پیغمبر تابعداري ده نو یو دین د عمر شان الله خیر چې د عمر په دغه خواهش پرې خوشتو باندې او د الله د پیغمبر په اتباع باندې چې د الله د پیغمبر اتباع خپل خواهش پرې الله آیاتونه نازلوي الله د عمر مرسته کوي چې د الله پیغمبر هغه ډېر زیات شفیق او خپل امت باندې هغه ډېر زیات یعنی د یو یعنی کله هغه خپل امت باندې د جهنم اور نشي برداشت کولای بلکې مثالونه ذکر کړی دي چې مطلب لکه څه دا کس چې دا پتنګان راځي او په دې شمې ته او په دې اور باندې ځانونه سوځي او څه کوي یو کس هغه شړي اندارنګ داخل کړي جهنم په اور باندې ورځي او جنت طرف ته راځي الله پیغمبر ډېر زیات شفقت کوونکی ډېر زیات رحم کوونکی په خپل امت باندې تاسو ګورئ کنه ان څومره تکلیفونه دي خلق نبی رسول الله ورکړي د طائف په موقع الله پیغمبر په دعا نه کوي د احد په موقع باندې الله پیغمبر په دعا نه کوي دا شان د خندق په موقع باندې
ها منځونه دي خراب شول به بدعا کړي ودغه کافرانو ته دا رنګ په نور مواقعو باندې وګورئ صلح حدیبیه کې چې سدي مشرکانو نبی اسلام سره کړي دي کنه چې ټول دنیا کې یو قسمه خنداوله 3 میله مزل پات دي عمره دې نه کړی دي صح صفات کې لګي دا بسم الله الرحمن الرحیم دا الله الرحمن الرحیم ختمي دا محمد رسول الله ختمي او دفعات په سخت لګي که زمون کافر درغلو له برا کوي بس تاسو راځو به دل نه درته او آینده کال د بار عمره راځي درو ورځې به تیروي بغیر اصل واپس الله پیغمبر رسول ټول خبرې ومنه شفقت دې په دې امت باندې د فتح مکه په موقع باندې او صحابي چې وو اليوم يوم اللحم یا اليوم يوم الملحم نبی رسول الله عزیز ویل ورشه د پلان د جنډه والا او आवाज وکړه اليوم يوم المرحمه اليوم يوم الرحمه نن خدای رحمت مسلمان کوم خلکو فهغه مکی خلکو چې سل قبیله او شری د پیغمبر قتل کول لپاره یو شری هغه خلک چې چا په احد کې د الله د پیغمبر خله مبارک د وینو ډکه کړه تندې مبارک ول کړه خلولي او یا صحابه ول ټوکړي کړه په هغه خلکو باندې بد الله پیغمبر आवाज کوي چې نن رحم رسول په دې باندې رحم د صلح حدیبیه موقع باندې د الله د پیغمبر خانه کعبه نه پرې مسلم په هغه خلکو باندې بس کې نن رحم کوي هغه خلک چې چا د وجه الله پیغمبر او صحابه په خېټو پسې کاني تړلي د خندق په موقع نن بل الله پیغمبر باغی باندې رحم کوي د وحشي بشان رضی الله عنه د وحشي بشان چې چا حمزه رضی الله عنه ټوکړي کړي د الله پیغمبر بار هغه اسلام لپاره هغه سوال جواب ورني او هغه چې ان دا څه شرطونه چې هغه خپل جرم ډیر غټ جرم ښکاري او واقعي ډیر غټ جرم دی کړی لیکن چې کله په سچ شاذ باندې هغه مطلب د الله پیغمبر طرف راضي د الله پیغمبر هغه انتقام نه اخلي الله پیغمبر دا اسلام قبلې دا ایمان قبلې او خپل صحابیت کې ورلځي ورکړي د الله پیغمبر ډیر زیات شفقت کوونکی دا شفقت د وجه کله د عبد الله بن ابي رئيس المنافق چې کله مړ شو دا د عمر رضی الله عنه شان دي نسابي دي او د عمر رضی الله عنه بل خواهش لري خو صلی الله د پیغمبر اتباع کو نو ګور الله د عمر د خواهش مطابق الله آیاتونه نازلای دي د وجه وي تاسو خپل خواهشات د الله په مرزه باندې قربان کړئ خپل خواهشات د الله په مرزه باندې قربان کړئ بیا به هغه سکیږي چې تاسو خواهش او کو تاسو داسې نه کوئ کنه خپل خواهش د الله په مرزه باندې نه قربانوي کیږي به هغه کوم چې د الله مرزي لیکن الله به تاسو پر خپل خواهش باندې ستړي کیږي عمر رضی الله عنه عبد الله بن ابي رئيس المنافق د دې د وجه د الله پیغمبر یو میاشت پس ان زه په منبر باندې کېناستو وی جوړ الله پیغمبر او دې ظالم نماز کوي ان دا افق واقع کې عائشہ رضی الله عنها باندې چې کوم تهمت لګیدل دې بدبخت په ټولو نه غټ کردار لګیدل د مسلمانان راټول روټه به ورلوړه او مسلمان دوی هغه مستحسن نسی وسی هم نه بنجاح نسی وسی وګور حسان بن ثابت نسی وی عائشہ رضی الله عنها د ذکر کړي نوز بالله من ذلک الله پیغمبر او صحابه توري راوغستي لیکن الله پیغمبر دې نه کوي چې سبا خلک دا وایي چې ګور خپل مرګرو باندې خپل مرګري وځي ځکه دا بدبخت په دغه وخت په ورسو ان د منافقتوب ښکار شوی وو لیکن الله پیغمبر هغه شفقت درسه دا چې کله دې مردار شو نو د جنازې مسله راغله د خپل زوی عبد الله رضی الله عنه زوی سجد صحابي دی او بلار خالص منافق دی رئیس المنافق عمر رضی الله عنه چې کله الله پیغمبر خپل خپلتم ورکړه الله پیغمبر د جنازې ته ولاړ او عمر رضی الله عنه بار منی کوي نبی رسول الله یا رسول الله دا هغه منافق دی په افق کې د سګړي یا رسول الله په احد کې د درې کسان سګړي ان ځان سره راته وکړي اوس هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دا دې عبد الله بن ابي رسول منافق هم د الفاظ استعمال کړي عزام ته عزتمن ویلو نبی رسول الله ته او صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلیل الفاظ استعمال کړي یا رسول الله دا منافق دی نبی رسول الله ورته فرمایي عمر رضی الله نیم منی کړي د جنازې زه ته ګورم چې کله نبی رسول الله او درې د جنازې لګنه
یو زموږ زماني مسلمانان دي که یو عالم ورته وایي چې دا د قرآن آیات دی دا د پیغمبر حدیث دی دا د پیغمبر سنت دی دا د پیغمبر د 63 ساله د زندګۍ عمل دی دې مړ اړکو مینا دی رسو شي اړدا مولا نه منم اړدا علم نه منم د خلکو دا حالات ولې اته من دین د خپل خواهش مطابق کړی بس که د دین زموږ د خواهش مطابق نه خو بس دا دین دی نو کو دین زموږ د خواهش مطابق نه دی نو بس زما خواهش اوچت په دین باندې زموږ دا حالت دی مسلمان لیکن عمر رضی الله عنه نبی اسلام چې کله ودرېدو الله اکبر عمر رضی الله عنه سیټ نه دی تللی چې بدلا پیغمبر به کې دی نو کې زه مې کوم جنازه دا سم منافق دی زه په جنازه نه عمر رضی الله عنه هغه راځي شاته ودري هغه لګي الله آیاتونه نازل کړي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کتاسو ولا بهانه غواړي ولا بهانه نه غواړي اے پیغمبر په 70 پیری دې په جنازه وکړه کنه او بیا پیری دې په جنازه وکړه چاته وی الله پاک دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے پیغمبر که اویا پیری دې په جنازه وکړه اویا پیری دې په جنازه موږ وکړه نو هرگز نه بخم ان دې باوجود الله پیغمبر سو فرمایي که چرته ماته الله د سویلو کو د اویو نه په زیاته مطلب جنازه وکړه نو ما په دې باندې د اویو نه زیاته لري جنازه کړم چې دیم الله وحید د مغفرت بخنه او الله ان د عمر رضی الله عنه په دغه چې د الله پیغمبر بار رسول الله رسول توبه ایتونه ذکر ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اے پیغمبر کلهم په دې باندې موسنه کې آینده لپاره ان شریعت په موسنه کې عمر رضی الله الله پیغمبر رسول کوي الله پیغمبر مکه او مکه الله ایتونه ذکر ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اے پیغمبر هرگز به موسنه کوي په دې باندې ایده لپاره په دې منافقانو کې څوک مړ وګوره د عمر رضی الله عنه خواهش چې د الله پیغمبر په جنازه ونه کیږي الله د پیغمبر شفقت دی که اویو نه زیات پیری مطلب که الله دې بخلو زما په جنازه کول باندې ما په جنازه کړې وای الله آیاتونه نازل کړي نو چې کله مطلب یو طرف ته خواهش وي بل طرف ته شریعت وي نو موږ الله سبحانه کوو خواهش ته ګورو کنه خواهش ته ګورو نو تاسو شریعت ته ګورو د الله تعالی ان دا عمر ها اني ما ازاله الخفان خلافه الخلفاء تاریخ ابن خلدون دا نور کتابونه دي دومره کتابونه عمر دغه په شان باندې او دومره حالات دي چې صرف یعنی دا یو میاش کم از کم د عمر رضی الله عنه په دې حالات باندې بیان کیږي هغه آیاتونه کوم چې قران د شان کې نازل کړی دي د پر رائے باندې الله پاک څخه کړی دي نازل کړی دي د پردې متعلق د نبی اسلام د زنانو الله آیاتونه نازل کړل د مقام ابراهیم الله آیاتونه نازل کړل د نبی اسلام او ان طهر علیه یعنی دغه موقع د سوره تحریم دا کې آیتونه الله د عمر رضی الله عنه پر رائے باندې الله څخه کړی نازل کړی دي سوره توبه کې الله د عمر رضی الله عنه تقریبا 16 یا 17 مقامات داسې دي چې الله جل شانه د عمر پر رائے باندې څخه کړی دي الله آیتونه نازل کړی دي ټول فضیلتونه یو طرف ته دي نه د عمر رضی الله عنه موږ چې کله دا خبره کوو کنه هغه چې اسمان نه تعالی اوچت شو او فتل کې یو طرف ته نبی رسول الله بل طرف ته پوره امت د نبی رسول الله تعالی درنه شو بیا هغه تعالی کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا پوره امت د صدیق اکبر تعالی درنه شو او بیا بل تعالی کې بیا عمر رضی الله عنه کې نور مدي بل تعالی کې پوره امت د عمر رضی الله عنه تعالی درنه شو د دې او ژوندې مثال وګورئ کنه کم بیت المقدس نن یعنی درې کم شپېته ملکونه اسلامي ملکونه چې ذخایر هغه سره دي پټرول هغه سره دي معدنیات هغه سره دي اعلی فوج هغه سره دي اټم هغه سره دي میزایل هغه سره دي روډ هغه سره دي کاروبار هغه سره دي معیشت هغه سره دي سمندري لارې د هغه دي د غرونو معدنیات د هغه دي یعنی حتی تر دې چې پوره دنیا د اسلامي ملکونو محتاج نن د خپل یو تمام وسایل سره داسې وسایل دي چې د دې ځکه ناس په مطلب لکه د بدبختو
چې نه د فلسطین په مسلمانانو باندې ظلم کوي او نن بیت المقدس یې قبضه کړی دی کم ظلمونه وکړل ناس ناستا الرتلو اجد نشته د دې ځای نیستو ناګور شي دومره مسایل وسره دي او 71 لاک دغه یهود دغه سلطنت حکومت دغه نشي ختمولې د خپل بیت المقدس نه نشي خلاصولې هغه عمر په داسې جامو کې چې ولس پیوند پکې لګېدلې دي سو پیوند ولس پیوند پکې لګېدلې دي یو خادم دی وسره یو خادم دی وسره او چې کله بیت المقدس شام ته دنګيږي دغه ټیم چې کوم خادم سره په لار باندې روان دي هغه ته وایي چې یو منزل به تکي په اسماني زب پیدل زب په بل منزل باندې بیا زب پاس کې نمته پیدل دي کله چې شام ته دنګېدو نمبر دی دغه ټیم د خادم د اس نمبر چې بر بناسي او د عمر د الله د نمبر دی یعنی شام ته دنګيږي پته ورته نه لګي يهود خپل کتابونه راغستې دي چې دا برني عمر دی کلاندینی عمر دی د خپل علامات راوستل بل کتابونه راغلي چونګه ان ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل الله د صحابو مثالونه په تورات او په انجیل کې الله ذکر کړی په تورات او انجیل کې الله پاک د دې صحابو مثالونه ذکر کړی عمر بن خطاب خپل واقعي ذکر کړي او اذا شام ته تلو شام نو الله تجارت کول خانم سره بلا را دي چې دا بوزه لګوي سره او بیا باندې دې موږ به خرڅو بیا خان ورک شو نبی صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس سره یو یخسور کې سم لاسته دا پیسې د عمر چې کوم لنګو یا پیسې هغه وجل شي نو یو کس راځو او سر د ماته په کاغذ باندې لیکل وکړل راته ویل چې ان قریب هغه اخیری پیغمبر راتلونکي دی او دا هغه اخیری پیغمبر خلفا وي او تبع هغه دویم خلیفہ دی او تبع راځي بیت المقدس په فتح کې او د بیت المقدس سره شاته ډیر سرسبه اسمه دا ما لراکه وي ما خاندل چې په باندې پلان ځان نه سره ځان راوړل شي دي او دی چې د بیت المقدس په اړه کې او به راځي وای ما ولا اصلاحات عمر رضی الله عنه کله شام یعنی په دغه په دوه باندې رالل او د ولس پیوند لباس چول دي خلق او شابیان مخې تکیه وي او بیت المقدس یې شو بغیر د جنگا بغیر د صحابي د شهادت بیت المقدس فتح شو خانقه بیت المقدس د مسلمانانو ملکیت او د مسلمانانو حکومت درالو نو دغه ټیم عاشورا ناس ته نو عمر رضی الله عنه یو باباجي خط وروړ عمر نه وته کتل نو خاندلې اخر هغه بابا د وګه څخه پس وکړ نو صحابه د روچه امیر المؤمنین یعنی د سیمه د اسلامي حکومت بادشاہ لپاره مناسب نه چې په یو محفل مجلس کې خلکو سره مطلب پټي خبرې کوي دا د محفل آداب په یو محفل کې څوک ناس دي نو دوه کسان وګه پس نه کوي بیا د نور خلکو شکمن شي چې زموږ متعلق سوي عمر نو ویلي وای دا دور جاهلیت کې زپلاس راغلو مشام ته پوره کیسه ورته کوي هغه کاغذ را پس راوځي شابه اوس مال د اسمه کې راغله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل الله په تورات او په انجیل کې د صحابه مثالونه الله ذکر کوي كزرع اخرج شطحه فآزه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله د صحابه مثال له ونه سر ور کړو ونه چې کله روچه د شي یعنی نری هغه بوټي زمکه د روچه شي وړه شان دي تیغوي وړي پانی پکې کمزوري بیا ورو دا غټيږي د دې شاخ مضبوط شي د دې څه شي د دې هغه پانی د دې څنګه څه شي وري شي دا یو وخت سره چې مضبوط ونه دي جوړ شي صحابه په ابتدا کې کمزوري دي بیا الله جل شانه داسې طاقت ورکو 22 لاکھ مربع باندې عمر رضی الله عنه اسلام جوړ دري 44 لاکھ مربع باندې عثمان د اسلام جوړ دري او 54 لاکھ مربع باندې د معاویه رضی الله عنه په دور کې په نیمه دنیا باندې د اسلام جوړ نسو ولاړه حالانکه یو وخت داسې دی چې په مکه کې د سر پټولو لپاره ځای نشته څوک حبشې ته هجرت کوي څوک د جدي سمندر په غاړه باندې خېمې لګولې څوک مدینه ته هجرت کوي لیکن دا یو وخت داسې راځي د کیسر او کسرا لوی محلات دا د عمر رضی الله عنه په دور کې داسې کې دا فرق حقیقي چې سړی د 22 لاکھ مربع میل بادشاہی کنه د 22 لاکھ مربع میل بادشاہی او دل په داسې وخت کې مرګ راشي د عمر رضی الله تعالی له کتو د شهادت دا یک محرم ډېر لوی سانحه ده هر محرم کې بلکې الحمدلله بغیر محرم هم د عمر رضی الله شان څخه ذکر کړو د الله پیغمبر دا غدا سي فضیلتونه ذکر کړی دي د الله پیغمبر هغه د پردا سي ورنټه ورکړي دي نه چې ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله د عمر په جواب فضل باندې حق اخلي او الله پیغمبر فرمان مخکې امتونو ته الهام کېدو که زما په امت کې الهام کېږي نو عمر رضی الله عنه ته الهام کېږي دا چا په جواب باندې فرشتي خبرې کوي
هغه عمر وی علي رضی الله عنه وی موږ کتل چې د عمر په جواب باندې سکینه خبرې دا الله رحمت د عمر د جبې نسکیږي یعنی دا راخوري د کشف او کرامات واقعات دي جوړوري انسان حیران شي د شجاعت او د بهادرۍ واقعات دي جوړوري د کیسر او کسرا په شان دي لوی محلات والا کې زیر کړل هغه ختم کړل لوی حکومتونه ورته شول یعنی دا ورته تسلیم شول اكو د خلافت نظام د ملکی نظام خبرې کوي نو د عمر رضی الله عنه بشانته نظام قائمول والا نظام قائمول پورا دنیا یعنی هغه سره عاجز ده چې د عمر رضی الله عنه بشانته سکی یعنی هغه نظام عدل او هغه د انصاف والا نظام سکی یعنی هغه قائم کاجزه دی وګوري نو د پیوند والا لباس دی که انصاف دی وګوري نو مطلب لکه د خپل د کور خلکو خاطر نه دی کړی که عبادت دی وګوري کله الله د دین لپاره قربانو ته وګوري یعنی هر پهلو یې داسې ده هر پهلو یې داسې ده او ولی چا چې یعنی پرز د قیامت یعنی اکثر دا ډېر خواږه مرګري کنه دا اکثر مرګر خپل کې لاسونو ورکړي دي دا الله د پیغمبر په خلاص باندې د صدیق اکبر لاس وی یار په داس راځي د عمر فاروق لاس وی تاسو ګورئ په هغه سخت ورځ باندې کان مقداره 50000 سنه 50 کال ورځ دا او د نفس عن نفسي حالت دی د چا لاس چې د محمد رسول الله فلاس کی تاسو شو باندې بس پریشانی او الله پیغمبر په فضیلتونو د دې لپاره ذکر کړ کما نه پس بل سره بل نبی وي ما نه پس سره بل پیغمبر وي ما نه پس سره بل رسول وي نه غوړ عمر او زه سه ما نه خاتم النبیین لا نبی بعدی ذاخری نبی ما نه پس بل نبی نه راځي د الله د دین لپاره که سختی وګوري د الله د دین لپاره که بهادری وګوري د بدر په موقع باندې چې کله دا اویا کافران گرفتار شول کنه نو د دې متعلق نبی علیہ السلام صحابون رائے اخلی صحابون رائے اخلی رائے نو دیکھیں ټول صحابه یو طرف ته عمر رضی الله عنه بل طرف ته د الله د دین لپاره دومره سخت چې د قران پاک آیات محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم الله د صحابه مثال چې قران کې ذکر کړی دی په دې الفاظ اشداء علی الكفار دا په کفار باندې سخت رحماء بینهم په خپل ناس کې بسي نرم وي دا الله دا هغه خلکو صفات ذکر کړی دی چې الله دې دنیا د جنت زیری کړو دا هغه خلکو صفات الله ذکر کړی دی کله چې الله د خپل پیغمبر لپاره څه کړی دا واخ کړی نن زمونږ نن هم د دې اورډنی وساس په خیال مسلمانان په خپل نس کې یو بل لپاره سخت او د کافرانو لپاره سخت کافرانو سره نرم او مسلمانانو لپاره سخت یعنی کافرانو لپاره نرم مسلمان لپاره سخت او د صحابه مثال تاسو ذکر کړی د مسلمان لپاره سخت نرم او د کافرانو لپاره سخت افسوس مقام دی کم پہلو چراله کړه کم پہلو چراله دا الله د دین کم پہلو ګوره کړه او موږ د خپل عمل ته قسم دی کوچه دا خبر ته کول نه ده نو صرف هغه د خپل غم د شریکېدو ته مطلب دی موجوده وخت کې د مسلمانانو کم ذلت سره په مخ دی کنه او مسلمانانو کم مخلوقیت سره په مخ دی کنه او مسلمانان کم د رسوایی او د کمزوري حالات سره په مخ دي کنه والله غدا فلسطین دا د مسلمانانو یعنی زخبل یوازې کینم او د فلسطین د مسلمانانو د حالت بس یوازې خو وچاړه بس هغه خپل مجرمانه انداز الله ته پیښ وشي الله ډېر مجرمان ډېر مطلب لکه سوي مونږ د فلسطین د مسلمانانو موږ دغه بیت المقدس چې د موږ د پیغمبر قبله ده 70000 انبیاء علیهم السلام قبله ده کنه حالت وګورو او جوړ الله بس به ځان له خپل تسلی ورکو ان زموږ د کومه سیله د زنده رسوایی الله یو د دریو کالو ماشومه ده کنه او دا غیر ته شپږو میاشتو ماشوم دی وسره او دا په خپل چې زیات دي دا د دریو کالو وي او مور پلار شهیدان شوی دي هغه ماشوم جاړي او دا به یو مددگار پراته دي او دا ماشومه
دا خپل لمن د څه چې کنه لکه د څه چې لکه د خپل رور یا خور دا چې هغه لازم په ور کې چې ما دا ماشوم رور نه چاړي یا دا حلال ته نو کتل مې الله بس د دې دینه پس والله ان زمو په دنیا کې الله د ژوند یعنی دا تیرول اړه حق نشته زمو چې په دنیا کې ژوند د دریو کالو ماشوم یا ماشوم هم جاړي هغه لاندې ماشوم هم جاړي هغه ماشوم د خپل د لمن وجدي راځي چې لکه څنګه مور خپل بچی له په ور کې چې دا ماشوم غل شي دا دریو کالو خور د خپل د دوه دریو ماشوم چې کوم رور دی هغه د مطلب لکه سینه ور کار کوي هغه ماشوم په دې باندې والله دومره مطلب لکه مونږ پاتې شو چې به یار او مددگار خیمو ته لاړل په خیمو باندې بمباري شروع ده او یو طرف ته زموږ مطلب لکه اسلامي دنیا قسم دې یعنی په دنیا کې یعنی څه کوي کدا ژوند خوندم کوي کدا خوراکونه لا خوندم کوي قسم دې بدا خندا خوندم کوي د مسلمانانو سره یار عجیب خبره ده زماده بدی لاس باندې درد دي زماده بدی لاس کې تکلیف وي زماده په خپل کې تکلیف وي زماده په سر تکلیف تاسو شوی زموږ د خپل خندا کوي تاسو شوی انسان د تکلیف خوراک ور کوي انسان ته تکلیف لیدل کتل خون ورکړي انسان سره مړ دي غم ورکړه پروت دی وته راځي مې چکر ورکړي چکر خون ورکړي لیکن نن وګوره د دومره تکلیفونو باوجود زموږ په خپل باندې خنداګانې دي زموږ سیر او تفریح باندې زموږ کروڑونو اربونو روپۍ لګي زموږ دمدوبونه ختم نشول زموږ بيدینی ختم نشول زموږ ازار یکجهتي هغه نشته زموږ اتفاق نشته زموږ اتحاد نشته زموږ هغه مسلمانې دا حالت دی ګنه دا حالت دی چې مطلب لگاغا تاسو وګورئ او دا نه چې زموږ تاسو خپل حالات درست نه کړئ موږ تاسو خپل نظام درست نه کوو نو وردا نور به مطلب لکه څنګه موږ ذلیل شو نور به مطلب لکه موږ څه شو موږ ذلیل شو نور به موږ مطلب لکه پسته طرف ته لاړ شو نور به را باندې کافر د خپل ژوند اخلي نور به دا کافر زموږ مطلب د زنانو عزتونه تار کی نور به دا کافر زموږ عبادت خانه ورځي نور به دا کافر له جرأت ملو چې زموږ قرآن نو سوي او نور به کافر له جرأت ملو چې زموږ شاعر الله تنس او کای لګیا حرمین شریفین ته کافر لاندړ حرمین شریفین ته هندوان لاندړ حرمین شریفین ته مطلب ور زنانه په خپل به حیا ولا لباس کې لاندړ چې موږ مسلمانان په خپل مطلب لگا بے ادبی او بے احترامی کو کنه د شاعر الله موږ مسلمانان په خپل ان څه کو بے ادبی او بے احترامی کو کنه بیا کافر په خپل بے ادبی بے احترام کوي کله کله چې موږ الله په دین باندې لګو د کافرو جرأت نو شوي چې زموږ شاعر الله ته مطلب ګوته نیولې و او چې کله موږ په خپل د شاعر الله ان خنداګانو کې موږ کله په خپل د شاعر الله بے ادبی او بے احترامی وکړه موږ کله په خپل د شاعر الله سره وکړه ان بے ادبی او بے احترامی وکړه د کافرو جرأت پیدا تاسو به وسلو د مخکې کتلی د الله د پیغمبر باب السلام چې کوم باندې چې امام د نکی د نبی اسلام د روزي سره دومره فاصله کې لګا دا ځای او هغه دیوال درې صفه بیا دیوال دی بیا د جنازو زینه دي او بیا دی په بیا دیوال دي چې امام د نکی یعنی هغه ځای په مطلب لکه گاډي را شل بيجش گاډي را هلکه ته دومره غټ سړی چې ته د الله د پیغمبر مسجد ته جنت مطلب هغه مقدار گاډي را ولې ورشو ګوره زموږ د کافرو تاریخ وګوره هغه به چپلې وختلې ورشو ګوره زکریا رحمت الله علیه ګوره شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه د الله د پیغمبر ان سره په دغه ریاض الجنت کې د حدیث درس کړی دی لیکن چا چې حج عمره کړی دا د باب السلام لار ده هغه کلم په باب السلام کې د نبی اسلام د روزي مخه ته کړی نه دی تیر شوی هغه د نبی اسلام د روزي شاته نه راړو مخه ته چې درو رسیدو به دا چې الله د پیغمبر روزي مخه ته رش په ولګیلو انت خپل استاد محترم ویلو چې شیخ زکریا رحمت الله علیه کلم د نبی اسلام د روزي مخه ته کړی تیر شوی نه دی هغه د نبی اسلام د روزي شاته باب جبريل ورته باب النساء ورته باقي باندې ورالو نبی اسلام روزي د نبی صلوات و سلام ویلو مخه ته کړه هغه زندګي کیم کله د نبی اسلام یعنی مخه نه در شوی هغه به زه قابل نه دی چې الله د پیغمبر دومره غټ سړی فاسق او فاجر او تخبل ګاډي راولي الله د پیغمبر دا به نبی د احترامي را خلکو چپلې وکړي د مدینه حدودو کې دنه چا چپلې نه چولې اشرف علی ثانی رحمت الله علیه د مدینه نه چپلې څال توفه کې چپلې اشاره وړي بیا سورې پزګه مرید رالو هغه چپلې خاصه شیشه کې باندې کړې وي فریم کې او هغه بری پروي ویجیدا چپلې محفوظ پاره وړي او دا الله بنده د مدینه چپلې د خپل کې دا چول د پاره نه دا مسر باندې رسول باندې د کم خار نه لري ته باندې کې راشه اسوره د مخکې پکې د پاکستان
زمون د خلکو د پاکستان عوام د پاکستان خلکو بس مطلب پکې چغې چوالي دا ابو یزیدیت لري دي یزید پر خپل اسونه تړلو په مسجد نبی کې دا بيداری به ترنګ یزید غړي وړ نن موږ شاعر الله بيداری وکړه نن موږ قرآن او نن موږ مطلب لکه د اسلام بيداری به ترنګ د دې کافر جرأت پیدا شي چرته مطلب کافر جرأت شوی چرته د کافر جرأت شوی چې مسلمان خزي ته قتل وي یا مسلمان جماعت ته قتل وي تاسو ګورئ شاته وګورئ صحابه سره اسمو او چرته کله داسې واقعیات نه دي شوي دا کوم واقعیات چې نن کیږي داسې قرآن کله نه دي سوده ولې شوی داسې شعر الله کله نه دي پایمال شوی داسې د مسلمانانو د خزو عزتونو نه دي تارتا شوی معاویه رضی الله عنه په دور کې په یو کفري ملک یو يهودي د مسلمانانو د خزي د سر نه لوپټه سکړه ان هغه ولې غنه کین خلولا ازانه چې څنګه روانه شو هغه غنه نه هغه لوپټه راخ کړه د زنانه سر شو د زنانه سړی روچتيږي هغه يهودي څه کوي هغه هغه سزا ورکړي يهوديان روچتيږي هغه د زنانه خاون قتلې معاویه رضی الله عنه پورا لخر رانی په پورا ملک پر جهاد کې پورا ملک اسلام جنډه په وګړي صرف د یوې خزي د سرنا یو يهودي صرف لوپټه راخلي لوپټه مجال شتک مطلب لکه چا نن وګوره د فلسطین نن کشمیر کې وګوره د خزو عزتونه یعنی کم علاقه باندې چې د کفار وغلي دي اول زمون شاعر الله پېمال کړی دي به زمون زنانو عزتونه تار کړی دي به زمون ماشومان هم ظلم کړی په بډاګانو باندې ظلم کړی ایمانی غیرت ایمانی جذبه ایمانی کیفیت ایمانی نوعیت دا د بوزدلې دور دی الله پیغمبر فرمایي کله چې زما امت jihad پریږدي او دی راشي دی د دې غواګانو دا پړی ونیسي یعنی دا غي او بخبر کوي یا میو کوي مطلب دنیاوی کاروبارونو کې مشغول شي زما د امت په الله دومره ذلیل کی دومره به ذلیل کی د دې ذلت نه بدی نوځي تر څو چې دی واپس jihad ته نه راغلي نن زمونږ اسلامي ملکونه غریبانه د جهاد حکم او د جهاد فیصله خو سکه تایید کدرې نشي کولای دغه مسلمانانو امداد ملتو کې دغه کفارو خلاف خبرو کې مونږ مسوګ نه ما بس आवाज رسي زما خو بس دا تاسو د شمار یو 10 کسان بناسه دغه سپیکر د ټول به یو لسکور ولا زما आवाज ورسي زما ورشر درس او دا زمونږ واس ما خو څه درشي چې باندې ویل قسم دې زما یعنی د اختر په موس کې مطلب لکه ما څه کړی مې ما ته موقع ملو شو زه بددعا کوم بددعا دا هغه خلکو ته لپاره کم چې باوجود د دې چې مطلب خو ته پته ده چې دا يهود دا اسرائیل دا په دغه سیمه باندې زموږ اسلام ملکونو باندې ظلم کوي زیاتی کوي ماشومان ولې ایمانان ته خزي ولا کوم لګړي سپینګری ولا قتل کړ پسپو باندې خوري او زموږ بیت المقدس یعنی څنګه دا هغه ناجیزه قبضه پکړی دا دغه باوجود زموږ مسلمانان دغه يهودو اداري آبادی کړی دي دغه يهودو خوراکونه کوي دغه يهودو پروډکټس استعمالي ما بددعا ورته کوم الله رقم دکانداران چې دا باوجود د دې کې دا دکانونه نه الله اخلاص دا کم خلک چې دغه پروډکټس استعمال الله په دې مرزونو باندې اخته کې چې بدغه هسپتالونو کې تر پتر پراتی وي لکه حیرت وګوره یا بدر جنگ ولې شروع تاسو ګورئ بدر جنگ هم په دې بنیاد باندې شوی چې د مشرکین مکه هغه 50,000 دینار تقریبا 3,000 تولید سونه دي نه جوړیږي دومره تولید سونه سوچ کوي دا عربونو روپو ده او 1000 خان او 50 سړي دا د مکه ټول خلکو خپل ټول سرمایه را جمع کا شام ته تجارت وکړو او چې څومره ګټه کړی دا وای دا ټول به موږ وروړو دا به د اسلام خلاف او د نبی اسلام خلاف یو مضبوط لخر تیارو په مدینه باندې به حمله کوو او نبی اسلام او د اسلام او صحابه خاتمه وکړو د الله پیغمبر دغه قافلې مخنیوي لپاره تللی دی ولې تللی دی بدر جنگ هم په دې بنیاد باندې شوی چې د دې کفارو دا کومه ګټه ولته حسنه اسکو چې دې داسې لخر تیاری نه کیږي په کوم لخر باندې بیا دی راځي په اسلام باندې سوګي په مسلمانانو باندې په نبی اسلام باندې بیا حمله وکړي نن اسرائیل ستاسو زما په دې خوراکونو باندې زما ستاسو په دې پروډکټ باندې زما ستاسو په دې مکډونلډ باندې په دغه KFC باندې هم په دې باندې یې سره سلیفل نو سره ګوشتا نو سره ایټم شتا نو سره مطلب جازونه شتا نو سره وسایل شتا نو سره معیشت شتا نو سره اسباب شتا نو سره لخر شتا نو سره مطلب داسې د دنیا په شان دغه پټرول او د دنیا په شان دغه هیره جواهرات او معدنیات او د دنیا پر وسایل هغه سره مونږ نشتا
اخو زموستا په دې وسایل باندې هغه نن لګیا دي اسلحه هم په اخلي بمباری په کوي جاسوس هم په اخلي فوجیان په راولي پایلټن په اخلي خلکو له پیسې ورغي خپل هغه وخت ولا زموستا په دې پراکول باندې د الله پیغمبر بدر کې ولې مخې ته ورغلی دغه کافرین مخنیوي لپاره چې دیتا پته دیتا مطلب ګټو نه رسی دیتا دې مطلب هغه فایده نه رسی چې سبا چې په اسلام باندې لګاونه بدر ولې کړو الله پیغمبر ولې تجارتي قافله اباظ بعض وخت وایي دا د لوټ مار لپاره نه د کفارو د ترقې د مخنیوي لپاره د الله پیغمبر د بدر جنگ کړی دی دغه وجه لکشان دي پسان کې ایمانی غیرت ایمانی جذبه ته زما په بایکاټ باندې سکی کتري نه سمستر جوړیږي ستا په بایکاټ باندې ډیر سکی کم از کم ورځ قیامت الله ته خو نشي کنه الله دومره میوسو تلې نشوما الله ملکی اجازه نو زمینی لاري نه وي الله نور مطلب زما وسنو لیکن الله چې په کوم وسایل او په کوم اسباب باندې ابي ظلم کولو په هغه اسباب او وسایل کې الله ما بایکاټ کړو دومره خو نشي کال تقریبا برابرېږي د ظلم مطلب هغه کال برابرېږي لیکن نو ګوره الله جل شانه موږ تاسو کې ایمانی غیرت پیدا شي او ایمانی جذبه دی الله په موږ تاسو کې پیدا کی ایمانی غیرت او ایمانی جذبه د ډېر لوی نعمت ان شاء الله بل چې موږ په موقع وکنه دا ټول میاش مطلب لکه کربلا دا مسله ده کربلا ولې شوی و حسین خو ولې شهادتونه ورکړي حسین خو ولې راوته دي عمر خو ولې شهید کړی شوی دی باوجود د دې چې دومره عادلانه انسان دی نن شریعت تاریخي حواله سره او په دې کې زموږ سره د فارسه سبق دي زموږ سره د فارسه عبرت دي زموږ سره د فارسه نصيحت دي دې کې ډېر وی عبرت دي کې ډېر وی نصيحت دي زموږ د حکمرانانو د پاره زموږ استادو د پاره الله عمر بن الخطاب په تاریخ کې د په وفات کې یو عجیب خبره انده مخه دراله عمر بن الخطاب چې کله وفات کیږي 22 लाख مربع میل باندې حکومت کول والا 86000 دینار اندې په ټیم کې عمر بن الخطاب قرضدار دی سو د 22 लाख مربع میل بادشاہ د مر په ټیم سم قرضدار 86000 د ځان د پاره نه د خپل ذات لپاره نه هغه د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې د الله پیغمبر هم چې وفات و په داسې حالت 63 سال عمر کې عمر رضی الله عنه 63 سال عمر کې یعنی یو ډېر عجیبه خبره ابن سیرین رحمت الله علیه کړې ده هغه وی غزه باندې قسم وخورم کنه چې الله پاک د نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنهما د دې دریو خوري الله له یو ځای چې دګړي دی نو ګناګار نشه روایت راځي کنه د چا خور چې کم دی نو چې هغه امت دفن کیږي نه ګوره نبی علیہ السلام سره خپل څوک پروت دی صدیق اکبر هغه سره پاتې سو نو مطلب دا درې مانسي تقریبا دا پیلر د دې پیلر مس کې تاسو مزه دین نږدې ځای کې دا درې مان پراتی دي مطلب د دې مان خور کوم دی ها دې حسو په دغه تعلیماتو کې زموږ سره پر عبرت دی نصيحت دی داغي په سلطنت کې داغي په بادشاہت کې داغي په عبادت کې داغي په جهاد کې داغي په هجرتونو کې داغي په لیدلو کې داغي په قتلو کې او داغي په ناس ته پاسته کې زموږ پر ډېر وی عبرت ډېر نصيحت ان شاء الله دا سلسله به چلیږي الله دې متاسف دغه خسته حل باندې شي ګرځمنه دوه فکر راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین